الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانانو رونو د سیرت په سلسله کې څه بیان مخکې شوی و چې نبی علیه الصلاة والسلام د حلیمه سعدیه داغې سلورو کالو عمر پوری او بیا هغې خپلې مور ته حواله که حضرت آمینه بی بی 2 کالو پوری دا مور خپلې مور د نبی علیه الصلاة والسلام تربیت وکړو او چې نبی علیہ السلام د 6 کالو عمر ته ورسید نو آمینه بی بی د خپلو رشتہ دارانو کرا مدینه منورې ته تللی وه واپسی چې راتلل نو په لاره کې ابوا نومې یو مقام دی د مدینې منورې نه دې خوا دی 1.5 کیلومیټر په دغلته کې آمینه بی بی بیماره شوه اول ته وفات شوه اول ته کې هغوی دفن کړه اوسم قبر شته دی خلک ورته ځي د مدینې منورې نه مو ته راځي مکې مکرمې د طرف نه د مکې مکرمه ډیره ده او د مدینې منورې نه فاصله لږه ده بیا د نبی علیه الصلاة والسلام سره په دغه موقع باندې ام ایمن حبشیه چې دا اصل کې د عبدالله صاحب وینځوه او بیا په میراث کې نبی علیه الصلاة والسلام ته پاتې شوې وه هغوی رالل مکې مکرمې ته بیا داغه تربیت داغه نیکه کو عبدالمطلب 2 کالو پوری تربیت وکړو نو هغه لاړ وفات شو د وفات نه مخکې ابو طالب ته ووی چې زما د دې بچی به خصوص
نو بیا د 40 کالو پورې 40 کاله چې د نبی علیہ السلام عمر تقریبا 500 کالو ته رسېدلی و هغه تربیت کو 40 کاله ډېر اوږد عمر دی او هیڅ قسم تکلیف له هغه نه ورکو په وړوکوالي کې د نبی علیه السلام خویونه د وړو نه وو او د نبی علیه السلام خویونه او خصلتونه د ماشومانو د ځوانانو د هلکانو دا نه وو ځکه په وړوکوالي کې د هغه د زړه اپریشن شوی و حضرت جبریل علیه السلام فرشتې ورسره وي هغه راغلي و السلام هغه یې ایزلی و چې مخکې تېر شوي دي نو د هغې نه د هغه وړوکوالي هغه خویونه خصلتونه ماشومان چې څنګه لوبې ټوکې کوي منډې ترډې وایي دا نبی علیہ السلام نه دی کړي په دغه طریقه نبی علیہ السلام تربیت کې د مکرمه کې د عمر کې خو د مقام او د مرتبه په لحاظ لوی خویونه او خصلتونه د مجدار او د اوښې نفسې وه ځکه چې د کلو انبیاو سردار دی لوی مقام او لوی مرتبه د نبی علیه السلام یو موقع کې ابو طالب د شام په سفر باندې ته عربو و 2 سفرې کولی د تجارت لپاره یو سفر هغه به شام ته کو بل سفر به یمن ته کو دا یمن ګرمه علاقه وه د دوی به په یخنۍ کې تلل او شام یخه علاقه ده نو دوی به په ګرمۍ کې هلته تلل د دې ځای نه به سره تجارت څیزونه واخیستل هلته به یو خرڅ پې کړه په هغې کې به نفع وکړه بیا به هلته سامان واخیستو چې دی مکه مکرمه کې د چا کم ضرورت و نو هغه چې به راوړه دلته به خرڅ کړ نو په هغې کې به نفع وکړله نو یو موقع کې ابو طالب د شام په سفر باندې ته نبی علیہ السلام په کلي کې پرېښوده مکه مکرمه کې پرېښوده چې دوی روانېدل نو نبی علیہ السلام خفه شو سترګو کې اوښکې راغلي د دې تره دا جداوالی نشو برداشت کولی ځکه هغه وله چې کومه مینه ورکړې وه نو هغه د پلار او د مور مینه ځکه پلار خو یې مخکې وفات و د پیدا مور یې د ماشوم دی وفات شو نیکه ماشوم دی وفات شو نو دې تره ورته دومره محبت او دومره مینه ورکړې وه چې جداوالی د نشو برداشت کولی بس هغه وی ښه ده بچی مه خفه کېږه ما سره به ځې نو ځان سره یې بوت چې ځان سره روان کو په دې لاره به د نبی علیه السلام په سر باندې وریستله د نور نه د پناه کېدو دپاره علیه السلام باندې د پیغمبرۍ نه مخکې چې د پیغمبر دپاره کوم کارونه کیږي چې هغه په عام عادت کې نه کیږي او نه په اسبابو باندې کیږي هغې ته ارهاسات ویلی کیږي لکه د نبی علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې 50 ورځې او یا 55 ورځې مخکې ابرهه د یمن گورنرو نو هغه د کعبه موله او دا وجه د حملې دا وه چې هغه هلته کې په د کعبې په نوم یو کوټه جوړه کړې وه یو تعمیر یې کړی و یو عمارت یې جوړ کړی و
وی چې دا خلک مکې مکرمې ته ځي دلته به راځي. نو هغې نه قریش خبر شو چې د کعبې مقابله کې کوم دی نو کوټه جوړه کړې ده، خپله کعبه جوړه کړې ده. نو څه ځوانان لاړل چا پکې چې کوم دی اودس ماتی او چا بار اور بل که یا هغې ته اور ورته نو هغه اوسېدله، هغه تعمیر یې اوسېده، هغه کوټه یې اوسېدله. هغې په دې خبره پوه یو چې دا کوټه سېزلې ده نو دا بغیر د مکې مکرمې د خلکو نه بل چا نه ده، دا هغوی سېزلې ده. نو هغه دا اراده وکړه چې زه کعبه مبارکه باندې حمله کوم او رانومې. ځان سره هاتیان را روان کړل او د مکې مکرمې نه لږ غونې بار وادي محصر ورته وایي، هلته کې مینا ته سړی ځي په لاره کې، هلته ډېره واچوله او انتظام یې برابرو. د نبی علیه الصلاة والسلام دغه وخت کې د نبی علیه السلام نیکه اوښان ورک شوي وو، هغه د دې ابرهه د فوجیانو نیولي 200 اوښان. هغه لاړ چا ورته وي چې دغسې د مکې لوی سردار دی او د کعبې مبارکې چې کوم دی نو ډېر زیات خدمتګار دی، هغه را روان دی. وی رایولې دی چې ورغی وی څنګه راغلی؟ وی ستا د فوج والا زما اوښان را پټ کړي دي. هغه وی ما ته ډېر هوښیار سړی، ته به ما ته د کعبې په باره کې درخواست وکړې چې یاره دا مه ورانوه، نو ته یې د خپلو اوښانو غم کې. هغه وی او زه د اوښانو مجازي مالک یم، نو ما سره د خپلو اوښانو غم دی او د هغې مالک شته دی. هغه پوه شه او د دې خپل کور حفاظت پوه شه. هغه ولې ورکړي اوښان ولې ورکړي، اوښان خو د راوستل چې اوښان یې راوسته کعبې مبارکې ته لاړ، د کعبې غلاف یې ونیو او الله ته ویې الله تا ته پته ده چې مونږ دونه قوت او طاقت نشته، کمزوري یو، مقابله نشو کولی د دې خلکو، د دې خپل کور حفاظت وکړه. نو د خپل کور حفاظت بس بیا راغی نو خلکو ته وی د دې خلکو مقابله مه کوئ، نه کېږي، بس الله پوه شه او دوی پوه شه کوي به. الله جل شانه وړې وړې مرغۍ راولېږلي دی. وی چې دا هاتیان به موږ بوزو، د دې په خپو کې به زنځیرونه پړي واچو او دا به د کعبې مبارکې ستنو ته وتړو. کعبه مبارکې دنده 3 ستنې دي، دې ته به یې وتړو، دا به راکاږو نو ستنې به راوغورځېږي، چت به د ښکته راوغورځېږي، ورانه به شي. اوس د الله د قهر علم ورته نشته. هغه طرف نه الله جل شانه وړې وړې مرغۍ راولېږلې او د هرې مرغۍ په خوله کې او په پنجو کې یو یو داسې د مسو دا د جهنم شوي کاڼي دي، د ایټم بم نه زیات قوت او طاقت لري. دغه مرغۍ پې راغلي او په دوی باندې دا کاڼي وورول. هر یو کاڼی دا خاص سړي دپاره مقرر و، د چې په سورلۍ به سورو او کاڼی به په دې سر وله وغورځو نو د ده نه او د دې سورلۍ نه به لاندې هغه کاڼی ووتو او دی په هغه ځای باندې سخا شو وبسوځېد. یو سړی واپس منډه وی تښتي چې خپل ځای ته رسېده، هغې ته خبره کوله چې دغسې مرغۍ راغلې وې او په موږ یې کاڼي وورول او ده پسې اوس یو مرغۍ ورپسې ده. د ده دپاره چې کومه مرغۍ مقرر وه نو هغه په ده پسې روانه ده
دی خو په تیښته دی داسې چې وکتل وي دا یې دقسې مرغۍ دي وي او دغسې مرغۍ دي هغې په دې سر کاڼې راوغورځه لاندې ترې ووت مردار شو دغه کې یو هاتي و دغه دا محمود چې د چا نوم یې دا یقینا چې د مرتبې خاوند دي دی به هغه هاتي د کعبې مبارکې طرف ته روان که نو کې به ناست نو هاتي خو څوک اوچتولی نه شي نه به ته او بیا چې به دا مخ ول راتاو که دی بل طرف ته به که بس روان به شي منډې به یې والې تر ټولو نه غټ هاتي قوت والا طاقت والا هاتي و دغه خلک الله تباه برباد کړل دې ته وایي ارهاسات چې د نبی علیه السلام د پیدایش په وخت کې یا د نبوت ملاوېدو نه مخکې څه داسې عجیب و غریب او خرق عادت ورته وایي چې د عام عادت کې یو کار نه کیږي لکه څنګه چې معجزه د پیغمبر دې ته وایي چې الله جل شانه د پیغمبر په لاس باندې یو داسې کار ښکاره کي وکي چې هغه په اسباب هم نه کیږي او د عام عادت کې هم نه کیږي لکه نبی علیه السلام سپوږمۍ 2 ټوکړې کړې وه خلکو ته وی دا سپوږمۍ نو ایمان در باندې ټول راوړو 14مې سپوږمۍ وه جبل ابي قبیس د نبی علیه السلام د کور سره مخامخ یو غر دی هغې ته خلک راغونډ کړه ماسخوتن 10 بجې د ټایم په حساب باندې چې په هندوستان کې 11 بجې وي دا خلک یې راغونډ کړه دغې ته دا سپوږمۍ د غر د پاسه وه نبی علیه السلام الله نه سوال وکړو او بیا یې په دې سپوږمۍ دلته یې ګوته راښکله هغه سپوږمۍ 2 ټوکړې شوه نبی علیه السلام پکې لاس تاسې ورکړه یو ټوکړې د جبل ابي قبیس نه یو طرف ته بل طرف ته ابو جهل بدبخته ووی موږ وی که ستا دا جادو صرف په دې ځمکه په انسانانو چلیږي ښه ستا جادو چې کوم دی په اسمان او په سنور او سپوږمۍ هم چلیږي دمره جاهل قوم به هر حال دغې ته وایي معجزه اوس دا نه کېږي په اسبابو نه کېږي سپوږمۍ اوس هم شته که د دنیا دا ساینسدانان او فلاسفران راجمع شي نو سپوږمۍ 2 ټوکړې کولی نه شي هیڅ نشي کولی ځکه دغه کار دی د الله چې د پیغمبر په لاس بیا ښکاره کوي او هغه د معجزه او پیغمبر بل نشته د رسول الله مبارک نه رستو بل پیغمبر نشته نو دې ته وایي معجزه نو دا معجزه هم داسې شی وي چې دا په اسبابو نه کیږي دا عادت خلاف کار دی او چې کم د پیغمبرۍ نه مخکې کم کارونه د پیغمبر په لاس یا د هغه دپاره کیږي نو دغې ته ارهاسات وي هغه هم دغسې وي د یو ولي په لاس چې یو کار وشي هغې ته کرامت وایي به هر حال هر څنګه چې ده خو هغه قوم الله تباه کړ او 50 یا 55 ورځې پس بیا نبی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو نو ما عرض تاسو ته کوو چې ابو طالب نبی علیه السلام د 12 کالو په عمر کې د ځان سره روان کړ وی زه ښه ده چې ته نو په لاره د نور نه د بچ کېدو دپاره الله پې وریس سورې کړې وه په دې لاره کې دوی دمه کوله بصرا نومې یو ځای دی هلته کې یو راهبو یو عبادت ګزارو او نیک سړی عالمو د تورات هلته باقاعده خپله عبادت خانه وه نو دوی د هغه عبادت خانې سره خوا کې دمه کوله قافله روانه ده ابو طالب پکې دی رسول الله مبارک چې کوم دی ورسره دی او نور خلک هم ډېر دی نو هلته کې دمه کوله دې راهب د لرې نه کتل نبی علیه السلام په دې لاره چې را روانو نو ده ولیدل چې ده باندې پاسه
وریس سوری را روان دی. نو دی خو عالمو او تورات کې د نبی علیه الصلاة والسلام نښې نښانې تفصیل سره ذکر وي. نو دو پیژن دا خو نبی آخر الزمان دی، آخري پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. نو هغې ته یې ووي چې هلکه تاسو د ډوډۍ انتظام مه کوئ، زه تاسو له ډوډۍ کوم. هغه راهب ورته وي، هغه عالم ورته وي، عبادت ګزار، زه تاسو له ډوډۍ کوم. ډوډۍ وکړه، وی هلکه راځئ ډوډۍ له. نو چې خلک روان وي هغه تاسو سره چې یو نوجوان و هغه چېرته دی؟ وی هغه خو دغلته اوښان سره وي. هغې ورته وي چې هغه راولي، ما ډوډۍ هغه له کړې ده، تاسو یې د هغه د خاطره خورئ، ډوډۍ مې تاسو له نه ده کړې، دا مې رسول الله مبارک له کړې ده، هغه نبي آخر الزمان دی. هغه راولئ، هغه راغی. دا خلک د ونې سوري ته ناست، نو په سوري ځای نه و، رسول الله مبارک په نور کې ناست، د ونې سوری راتاو شي په نبي علیه السلام، خلک داسې پاتې شي. دومره لوی شان والا نبی دی زموږ، دومره لوی شان والا پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. د ونې سوری خو چې کوم طرف نه نور وي د هغې په مخالف سمت ځي، که د دې طرف نه نور راغی نو دې خوا به، او که د نور دې خوا واوړېد نو بیا به سوری داسې ځي. نبي علیه السلام ته الله مخالف سمت نه سوری راتاو کړ چې سوری داسې و نو هغه طرف ته یې وتتاو. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدمی. نبی علیه السلام ته ونې راغلي، ونې یو ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام رستو خبره ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته د قضای حاجت ضرورت راغی، اودس ماتولو. اوس د رسول الله مبارک کو دا عادت و چې د اودس ماتولو دپاره به ډېر لرې ته، بیا صرف په د اخر عمر کې چې بیا کمزوری و نو لرې نه شو تلی. نو دا بیت الخلا به کور کې جوړه وه. اوس نبی علیه الصلاة والسلام ته ضرورت دی او لرې تلل مشکل دي. نو ونو ته اشاره وکړه، یو ونه، بله ونه، بله ونه. دا ونه راځي دا ځمکه شلی د ځان سره. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم یې ناغسته، دا ځمکه یې شلوله په دې ډډ را روانه وه. ګیر چاپېره ونې تاو شوې، بس پناه جوړه شوه. رسول الله مبارک داخل شو او قضای حاجت یې وکړ. دومره لوی شان والا نبی دی صلی الله علیه وسلم. نو چې کله ډوډۍ وخوړه نو تپوس یې وکړه چې د دې وړوکي سره څوک مشران شته؟ وی چې ابو طالب وی او زه ورسره یم. وی دا ستا څه دی؟ وی دا زما زوی دی. وی دروغ مه وایه، د ده پلار وفات شوی دی. هغه وی دا خبره ما داسې په دروغ نیت نه ده کړې، په دې مې کړې ده چې د ده تربیت ما د ماشوموالي نه کړی دی او دا تره په منزله د پلاري، او پلار د ده وفات دی، مور وفات ده، نیکې وفات دی. نو زه تربیت کوم او د بچي مقام مې وله ورکړی دی، او په دې وجه مې ووي چې څوک دا اعتراض ونه کړي. به هر حال هر څنګه چې وه وی ښځه ټیک ده، خو وی داسې وکړه که نه چې دا اخوا ځان سره مه بوځه شام طرف ته. ستاسو په داسې خلکو باندې لار ده، عیسایانو باندې، نسوارا ورته وي، نسواراو باندې ستاسو لار ده، او دا ژوندی نه پرېږدي، دا شهید کوي، مړ کوي یې. اگر چې مړ کولی نه شي خو څه تکلیف خو به ورته ورسوي. نو داسې وکړه چې دا واپس خپل کور ته ولېږه. نو هغه نبی علیه الصلاة والسلام ملګري ورسره کړه، واپس یې چې کوم دی مکې مکرمې ته راولېږه. نو په دغه جمع کې د بل طرف نه یو څو کسان د نسواراو راغلي. ده ورته ویل که تاسو څنګه راغلي یې؟ دی راهب ورته وی موږ خو دې لپاره راغلي وو چې نبي آخر الزمان راغلی دنیا ته تشریف راوړی دی،
هغه پسې راغلي مړ کوي هغه بیا تاسو نشئ مړ کولی که تاسو را کله دنیا هم راجمع شي نو هغه مړ کولی نه شي ځئ په خپله مخه باندې ځئ نبی علیه الصلاة والسلام مکې مکرمې ته واپس راغی او بیا شغل د نبی علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې د ګډو بیزو سره ولو یو ځل نبی علیه السلام د اجیاد محله ده په مکه مکرمه کې داسې مکې مکرمې دې طرف ته غر دی نو هغې کې صحابه ګرځېدل نبی علیه الصلاة والسلام ورسره دی نو هلته یو میوه کېږي داسې نو نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته وي چې دا تورې تورې دانې پکې راشکوي دا پخې دي هغې حیران شو چې رسول الله مبارک دا ورته څنګه پته ده ویا رسول الله تا ته دا خو د ګډو بیزو د سرولو مقام دی ویا او که نه ما دلته ستاسو د قوم ګډې بیزې سرولي بقراري ته په یو څو پیسو باندې پیسې بیا راکولې مزدوري مې کوله ګډې بیزې الله جل شانه دا قانون دی چې هر پیغمبر ته تربیت ورکوي ټریننګ ورته ورکوي نو د ګډو بیزو سرول د هغې وجه دا ده چې د ګډو بیزو سرول دا ګران کار دی یو به داسې منډه کوي بل به داسې منډه کوي بل به داسې منډه کوي دکې صبر پیدا کوي صبر استقامت پکې پیدا کوي موسی علیه السلام ګډې بیزې سرول نبی علیه الصلاة والسلام نو هغه نبي اسلام ته وی او ما دلته ګډې بیزې سرولې دي یو تربیت د الله د طرف نه ورته ملاو او د هغې نه وروستو بیا نبي علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه کې د هغې متعلق چې کوم دی نو انشاءالله واقعات برازي حالات برازي انشاءالله بیانوم به الله توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين